اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإذا قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما. دی جمعہ کی بھائی انشاءاللہ یو ضروری خبره د چا په توجه باندې چې زما توجه راوګرځېدله ورته هغه موضوع ده د یتیم په حوالې باندې. یتیم چاته ویلې کېږي؟ دویم نمبر دا چې د یتیم څه حقوق دي او د هغې سره سره مونږ څومره کوتاهي کوو د یتیم په باره کې. الله رب العالمین دی مال د بیان او بیا موږ له د پوهې او د عمل توفیق راکړي. بنیادی طور باندې یتیم درې قسمه یتیم دی او په یو تقسیم باندې څلور قسمه جوړیږي. یعنی یو یتیم دی په حیواناتو کې، یعنی په غواګانو، ګډو، بیزو، چرګانو، مرغانو، په دې مرغو کې حیوانات او دارنګې طیور، وحوش او طیور. علما وی پاغې کې یتیم هغه چاته وی چې کله مور مړه شي، چې مور مړه شي نو هغې ته یتیم وی. او په شریعت کې یتیم هغه چاته ویل کېږي چې پلار یې مړ شي او د هغې سره سره په دې جماداتو کې یعنی په سرو سپینو مال دولت په ونو بوټو په دې څیزونو کې یتیم هغه ته ویل کېږي چې د هغې په شان بل نه وي. لکه په ملغلرو کې موږ وایو الدرة الیتیمة، په عربۍ کې موږ وایو الدرة الیتیمه، نایاب موتی، نایاب ملغلره. یتیمه دا معنا ده چې بالکل یوازې ده، د دې په شانې موتی داسې پرل نه میلاویږي. دا درې قسمه یتیم دی بنیادي طور باندې. اگر چې موږ پکې یو څلورم قسم یتیم هم حسابو، هغه دا ده اگر چې په هغې د یتیم احکام نه مرتب کېږي خو موږ هغه چاته هم یتیم وایو چې د هغې مور مړه شي په دې خپله معاشره کې. زموږ په دې معاشره کې چې د کم ماشوم، د کمې لور، د کم زوی د هغې کله مور وفات شي نو موږ هغې ته یتیم وایو، بلکې موږ زیاته قابل رحم هغه یتیم ته وایو چې مور یې مړه وي. او بیا کله داسې مو شي چې کله د یو سړي یوه ښځه مړه شي او د هغې یتیمانان بچي پاتې شي او دا پلار کله بل واده وکړي نو کله کله زمونږ دا بې انصافه میرې میندې خو هغه یتیمانان بیخي د ځمکې سره کله کله ولګوي او بیا داسې بې انصافه میندې وي هلکې پرې ورته بچي میلاو شوي. زم دا زنانه خو د الله شکر وباسي چې بس مخکې به یې دوه درې بچي او اوس به خپل بچي مي او دا د خاوند د بچي م د دې بچي شو. د حضرت ام سلمه رضی الله عنها چې کله کونډه شول او د هغې عدت کله تیر شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په تپوس باندې تللی و، ویل نکاح د سره کوم سلمې. نو هغې ورته ویل الله رسوله ته زما سره نکاح کې خو ما کې خو څه مسلې دي. ویل څه مسلې دې پکې دي؟ ویل درې مسلې را پکې دي. یو مسله را پکې دا ده چې زما جبه کې تیزی ده، نو مخکې خو مې خاوند ابو سلمه و
نو که د هغه څه مې تیزي کوله خیر دی زما ورسره ازادي وه ته خو د الله پیغمبر یې که ګستاخي رانه وشي دا خو کفر دی ګناه ده ژبه مې تیزه ده ویل بله دا بوډۍ ښځه یم زما خو 50 کالو نوم راوښتی ده نو زه به ستا څه خدمت وکړم تاله خو جنۍ ښځه په کار ده واده د جنکو څخه لکې بوډۍ یم ویل بله داره زما خو بچي دي عمر مې زوی دی زینب مې لور ده دې څه به څه کومه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له جواب ورکړو مسلمې وی د ژبې د تیزۍ خبره ده نو زما د صحبت برکت دا ده چې زما مجلس ته رالی نو خود به خود به د ژبه څه شي کنټرول وشي د الله د پیغمبر د صحبت برکت دا و چې ډېر ګستاخ خلک به رال د الله د رسول په مجلس کې به چې کېناستل ټیک ټاک خلک به دې جوړ شي الله دې موږ کې دا صفتونه پیدا کړي زموږ مجلسونه هم څوک ساسر والي موږ مجلسونه برباد دي او زه ګوره سپینګیري خفه نه شئ خو زه یو خبره کومه نن سبا ټول د سپینګیري دا ګیله کې زمونږ کشران بې ادبه دي نن سبا دا ټول سپینګیري دا ګیله کوي چېرې نوی نسل بې ادبه دی او نوی نسل تباه برباد شو زر ته خبره کوم دا نوی نسل د چا د لاسه برباد شو دا د مشرانو د لاسه برباد شو یعنی که د مشر د خپل بچی ته په صحیح طریقه باندې ادب ورکړی وی او د خپل میراث ورته صحیح منتقل کړی وی یعنی د مشر به طور مثال زما بچی دی که نه څلور بچو پلار یم ما ته چې پلار کم میراث د ادب پرېښودلی دی ما ته چې کم کردار پرېښودلی دی ما ته چې کم انسانیت پرېښودلی دی آیا دا ما د خپل بچو ته منتقل کړی دی نه موږ یو استاد و موږ رشته دار دی هغه یو ښایسته خبره کوله ویل دا بچی نه دا په دې پلار پسې ډېر عادتي اگر چې ټول خدمت وله مور کوي په خېټه باندې مور ساتي په غېږ کې مور غټوي غول میتیازي وله مور پاکوي پی وله مور ورکوي سملي د مور سره جامې وله مور انځي و ته ورته وایې چې ستا مې دې خوښه ده که پاپا دې خوښ دی وایي پاپا مې خوښ دی پاپا دا پلار یې خوښي بس او چې پاپا یې ماښام کور ته رانه شو ټوله شپه بسې جاړي دغه صورت حال دی که نه نو خو دا پلار دی بچي له څه ورکوي پلار دی بچي له هېڅ هم نه ورکوي هغه دا ده که دا بچی ناسي نو دا پلار به مور ته وران نوم وایي بچی یادوي دا پلار به کنځلې کوي بچی به یادوي دا پلار به غیبت کوي بچی به یادوي دا پلار به اوتې بوتې وایي دا پلار به حرام به کوي او دا بچي په دې هر څه باندې نظر دی په دې هر څه نظر دی دا هر څه د هغه په دې ذهن کې نقش او د بچپن علم خو په کاڼي باندې کرښی نو د پلار نه بچی اثر لري تاسو نه ګورئ چې کله مور کله مونځ کوي نو د لور به لوپټه د سر نه تاو کړي او د سجدې ته مخکې وپرته دا د مور نه چل یادوي که نه او دا بچی چې کله ته په غېږ کې والي دا په کول به نه علي په دې خپل سر باندې بېږدي داسې کوي او یا به تا ته وایي چې شابه که ته ماله داسې وکړه چې دا تا چې کوم په کول په سر دی ماله واله او دا صادر دی ماله راکړه بل کال یې داسې وشوله چې ما به درس وکړو روژه کې نو بیا به چې کور ته وختم پټکۍ به مو زما یو ماشوم زوی دی ورکوټ دی داسې د 3-4 کالو اما ته ویل ماله پټکۍ واله ویل ته پټکي باندې څه کوې ویل نه ماله پټکۍ واله او ماښام جړل او د شپې رالمه او تی ملګری کې مله 1-2 ګزه پټکۍ واغستو چې په سر نه مله تاو کو نو د هغې نه پس هغه خوشحاله شو بې نه دی په سر کړی خو شوقی و موږ څه کوو د بچي سره موږ داسې کوو د بچي سره بچی کله راشي ماښام زموږ خواله نو په کار چې زه ځان ته رانږدې کما په غېږ کې والما ځان ته جوخ کما ښې خبرې ورته وکړمه موږ چې بچی راشي او هغلته کېناستل غواړي هو دا شوه د 10 روپۍ والله شه پاپړ پې واله واله د 50 روپۍ یو سیده دکان ته لاړ شله موږ د ځان نه وباسو که نه هغه 10 روپۍ نه غواړي هغه په دې غېږ کې کېناستل غواړي هغه وایي چېره داسې وشي چې دا پلار زما دا مخ کول کي زما د تندی ښکل کي هغه دې دپاره ناست دی موږ دې بچي له پیسې والو شابه زه د کور نه وځه څه تربیت به والي دا بچي اصل کې ګوره یاد ساتئ دا زموږ د لاسه خراب دي بهر تقدیر خبره اوږدېږي رانه ډېر لرې نه ځمه خو د مور او د پلار خبر روانه وه د یتیم په باره کې چې زموږ نه دا کوتاهیانې په خپله باندې وشي د یتیم صحیح تربیت ونه کړو بهر تقدیر موږ عام طور باندې یتیم هم هغه چاته وایو چې چا مور مړه شي او ما د هغې مثال هم پیش کړو لهذا هغه میندو هم دا پکار دی چې داسې بچي درته پاتې شي د پلار نه کم بچي درته پاتې شي نو ګوره صحیح تربیت یې وکړه داسې مثالونه موجود دي انس بن مالک فرمایي که نه انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زه د 10 کالو ما چې زه یتیم شوم د مور نه یتیم شوم مور مې مړه شوه غلط شوم پلار مې مړ شو پلار مالک وفات شو پلار مې مړ شو چې پلار مې مړ شو نو تربیت د یتیم داسې خلک کوي نو زما مور ام سلیم چې وه نو د هغې بل خاوند یې وکړو ابو طلحه انصاري رضی الله سره یې واده وکړو او ډېر عجیبه مور وه
ډېره زیاته حسینه ښایسته ښځه وه ام سلیم ډېره ښایسته ښځه وه کله چې خاوند یې مړ شو هر چا رشتې رالېږلې ابو طلحه هم رشته راولېږله وایي چې سره نه غواړې هغه به درله درکړم زما سره رشته وکړه ابو طلحه سواري ته یې ویل داسې وکړه مخکې مسلمان شوی لا نه و ویل اسم راله مه راکوه خو ایمان راوړه او چې مسلمان شو راځه په قورز ستاسې نکاح کومه ابو طلحه سواري د ام سلیم د رومیسا د وجې نه هغه مسلمان شو او بیا ورسره ام سلیم واده وکړو اوس ګوره پلار دی پلندر دی بچی دی د خپلې ښځې نه دی پیدا د خپلې ښځې نه پیدا نه دی پرکټی دی خو چې کله د هغه مینه او د هغه محبت انس بن مالک فرمایي زما د پلار او پلندر چې و دا ورځ راغی زما مور ته ویل چې داسې کار دی ستا بچی دی زما بچی دی زه یې تیار کړم داسې د یتیمانو سره مینه پکار ده ستا بچی دی دا زما بچی دی د د مستقبل صحیح غم پکار دی د تعلیم غم پکار دی تربیت غم پکار دی یتیم په دې باندې نه خوشحالیږي چې ته د هغه د پلار مال دی او کله وله کباب راوړه او کله وله میان راوړه او کله وله ګډان راوړه او کله څه کله څه دا خو ته بربادی هغه د دې ماشوم د ټول نه مخکې د تعلیم او د تربیت غم وکړه دا کوم چې پلار یې مړ دی مور یې مړه ده د هغې چې څومره محرومۍ دي هغه ورله ختمې کړه هغې له د پلار مینه ورکړه هغې له د مور مینه ورکړه چې احساس ورله ته ورنه کړي چې ستا مور مړه دی د پلار مړ دی وی ویل چې ام سلیم داسې کار دی ستا بچی زما بچی دی او نبي علیه صلات وسلام خو ته پېژنې زه یې پېژنم او زمونږ محبوب دی زمونږ د محبت مرکز دی داسې کار به وکړو چې دا بچی به نبي علیه السلام ته حواله کړو نبي علیه السلام میلمنو نه چې هم په خپله راوباسي روټۍ هم په خپله راوباسي او نارینه بچي یې نشته ټولې جنکۍ دي دا به د نبي علیه السلام لیسته به ورکړو پیغمبر له به یې ورکړو د پیغمبر کور یې به سود کېدو تا سوچ کوئ که نه نن سبا بدقسمتي دا وي چې د چا په کور کې بچی یتیم شي نو خپل بچی به پبلک سکول له لیږي یتیم به ګورنمنټ سکول ته لیږي د خپل بچي دپاره به ډېر پیسې ورکوي او یتیم له به لږ پیسې ورکوي که هغه د پلار نه به کله کله مال پاتې شوی په ښه تعلیمي اداره کې نه داخلوي داسې ښځې له ځان سره نه بوځي ام سلیم ته خپل خاوند وایي دا د پیغمبر علیه صلات وسلام مجلس له بوتل غواړي او ویل زه ته خدمت نه غواړم ویل ما له دې خدمت نه کوي ستا بچی دی زه ته خپل خدمت نه غواړم زه به دقه شانې ساتم او دا بچی نبي علیه السلام له ورکوم ام سلیم خوشحاله شوله چې ګوره داسې خاوند دی زما چې زما د بچي خیال ساتي ویل مور مې را روان کړم او نبی علیه صلات وسلام ته ویلو چې خوې دې مو که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خادم ګوټه مې دله درکړو لسو کالو به څه ماشوم خادم نه دی خادم ګوټی دی خدمت بدله کوي وایي لسو کالو ماشوم هم ډېر لوی کار کوي لس کاله وایي د رسول الله په کور کې ما تېر کړ ځکه لس کاله رسول الله مدینه کې تېر کړي دي او زه په اولنۍ کال کې دننه د نبي علیه السلام مجلس راغلی وم او چې رسول الله وفات کېدو زما عمر 20 کاله و بیا فرمایي خدمت النبي 10 سنین لس کاله مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کړی دی په والله ما ضربني په الله مې د قسم باندې ګزار نه دی کړی ولا شتمني د الله پیغمبر ما ته کنزل نه دی کړي بدې ردې ولا قهرني قهر شوی راته نه دی ولا قهرني سپورلی او سپور استغم راته نه دی ویلي بیا وایي دا خو لا ډېرې غټې خبرې دي ویل داسې نه دی شوي چې ما یو کار روان کړی او نبي علیه صلات وسلام دا کار دی ولې وران کو بس زه به پوهېدم چې دا کار مې غلط دی رسول الله د دې باډي لینګویج نه د چا پته لګي که نه چې دا سړی خفه دی که خوشحاله دی او داسې یو کار چې ما به نه و کړی پیغمبر نه دی ویلي چې ولې دا نه دی کړی به زه وپوهېدم چې دا کار ما نه دی کړی په کار دی را چې ویږم داسې تربیت یې راله وکړو بهر تقدیر دا 4 قسمه یتیمان دي خو شریعت کې یتیم چاته وایي نن د دې تعریف کوو شریعت کې یتیم هغه چاته وایي چې پلار یې مړ شي او بلوغ ته نه رسېدلی بس دې ته شریعت کې یتیم وایي پلار یې مړ شي او بلوغ ته نه رسېدلی نو که پلار یې مړ دی بلوغ ته رسېدلی دی نو دې ته یتیم نه وایي لا یتم بعد احتلام د بلوغ نه پس یتم نشته بیا خو دا ټول سپینګیري بس بیا به ټول یتیمانان وایسته بس بلوغ ته چې سړی ورسېدو د یتم ختم شو په ده باندې اوس د یتیم احکام نه لاګو کېږي د بلوغه پورې که په 14 کاله کې بلوغ ته ورسېدو که په 14 کاله کې ورسېدو که 15 کاله کې ورسېدو او په 15 سال کې هلک یا جنۍ بلوغ ته یقینا رسېږي 15 کاله کې یتیم ویلې کېږي څه به کوو د دې یتیم سره د دې احکام څه دي نو دا یتیم په 2 قسمه خلکو باندې حقوق دي ښه دا یاد وګورئ یوې د یتیم حق دی په عامو خلکو باندې په ما او تا باندې په معاشره باندې په کلیوالو باندې په مسلمانانو باندې یتیم حقوق دي یو قسم هغه حقوق دي چې دا د یتیمانانو په هغه چا باندې دي چې کم د چا کفاله کوي یعنې تره دی دغه په کفاله کې یتیم دی ماما دی دغه په کفاله کې یتیم دی نیکه دی دغه په کفاله کې یتیم دی ترور دی دغه په کفاله کې یتیم دی دقه ته ویل کېږي یو دغه خلک دی نو د یتیم په دې باندې ځان له حقوق 2 قسمه حقوق دي په ما او تا باندې د یتیم کوم حقوق دي نو هغه دا دي
چې یتیم باندې منګه رحم وکړو. رحم کله موږ یتیم ولیدو دغه په سر باندې لاس کې دوا، ځکه دی یتیم کې د احساس محرومي ډېر زیات دی. یتیم کې د احساس محرومي ډېر زیات احساسي پکې ډېر زیات. او د دې افغانستان یو شاعر دی دا متی الله تراب نومې دی، تاسو به اورېدلی متی الله تراب، ډېر زیات انقلابي شاعر دی او داغه نظمونه او داغه شاعري زه ډېره زیاته خوښوم. او داسې فارغ ټایم کې زه اکثر په یوټیوب باندې یا په فیسبوک باندې زه کوشش کوم داغه دا ویډیوز ګورم او ډېر پښتو ژبې دپاره هم ډېر لوی خدمت دی. خو هغه ټول انقلابي نظمونه ویلي دي. په یتیم باندې هغه یو نظم ویلی دی، تاسو یقین وکړئ واورئ، د سترګو نه همداسې اوښکې به یو چغې درنه خلاصېږي. هغه نظم ډېر زیات عجیب غونه، هغه چې د کوم الفاظو انتخاب ورله کړی دی نو هغه د یتیم په باره کې چې کم نظم ته اورې که نه نو تا ته به د خپلې معاشرې هغه ټول اندازه به درته لګي چې موږ د یتیم سره څه کوو. او زه چې دغه نظم یو ډېر زیات په زړه باندې سخت سړی چې د هغه زړه د اوسپنو د کمر په شانتې دی او دا نظم واوري بیا به ورته اندازه وشي چې یاره د یتیم سره څه کول پکار دي، موږ د یتیم سره څه کوو. بیا به د یتیم فریاد دا به دله خوب بیا نه ورولي، بیا به تل اندازه کېږي، ځکه موږ خو سوچ فکر نه کوو که نه. نو په عامو خلکو باندې د یتیم حق دا دی چې د یتیم کې احساسي محرومي ده. که پلار یې مړ دی نو پکار دی چې ما ورته د پلار مینه ورکو، د پلار مینه وله ورکو. او که مور یې مړه ده نو بیا پکار د میندو له پکار دا دي چې هغې له بیا د مور مینه وله ورکړي. دا د عامو مسلمانانو او په دې عامه انساني معاشره باندې د یتیم دا حقوق دي، خیال به ساتي. یعنی هغې چې کومه محرومي ده هغه محرومي به ختمي د هغې ازاله به کوي. بس څومره چې د وس کېږي نو څنګه به کېږي. دې معاشره کې ګوره حقیقت دا دی موږ ټول بیکاره نه یو، خو ډېر قسم دی دومره ښه خلک په دې معاشره کې موجود دی که نه. نه مولیان دي، نه تبلیغیان دي، نه امیران صاحبان دي، عام خلک دی خو ډېر ښه خلک دی پکې. ږیره به هم خرولي، مونځ به هم کله کله داسې ښه نه کوي، خو ډېر ښکلي ښکلي خونه به الله وله ورکړي. لہذا ګورئ په دې باندې به د ولایت په انتظار نه ګرځو چې ما ږیره پرېښې ده او سپینې جامې مې دي او سپین صادر مې دی، بس دا ټوله دنیا جو بس ما را ایساره کړل. نه نه، په دې معاشره کې ډېر ښه خلک موجود دی. والله العظیم زمونږ نه ډېر ښه خلک په دې معاشره کې شته چې موږ ته غاړو خلک نه ښکاره کېږي. داسې خلک ما ته معلوم دی، ما ته چې د اختر په شپه باندې د روژې نه یو ورځ مخکې په دوکانونو باندې ګرځي، وایي ته د پلاني کاته راواړوه، د پلاني کونډې څومره قرض دی، په دې څومره قرض دی، په دې یتیم باندې د څومره قرض دی. زما له طرفه کې دا 500 روپۍ واله بس هغه ته پته هم نه لګي. هغه ته کله کله د مرګ پورې هم د یتیم ته پته نشته دی، د مرګ پورې ورته پته نشته دی چې به ما بر دوکاندار قرض 10,000 که 15,000 کې بل چا ورکړی ایسته. داسې م شوي دي د روژې په شپه باندې د اختر په شپه باندې یو سړی تللی دی په بازار کې سوزکۍ د وړو نه د وریجو نه او دارنګې د غوړو نه او د لوبیاګانو نه د دالونو د پیزار نه ډک کړی دی او راوړی دی او هغه د هغې په کور مخې ته خالي کړی دی او اواز یې کړی دا ستاسو دي او ټپوس یې هم نه کړی چې څوک یې مزو او تللی دی. داسې خلک په دې معاشره کې شته. دا معاشره دا داسې وران هم نه ده. ګورې دا الحمدلله ښکلي خویونه پکې دي. په دې وجه باندې د دې خویونو لږ تعریف هم پکار دی او کوم خلک چې دا سوشل کارونه کوي نو هغوی له ترغیب هم ورکول پکار دی، د هغې تحسین هم کول پکار دی. ډېر داسې خلک دي موبایل د سکرین یې مایک یې لګولی او ګرځي راګرځي په دې طریقه پیسې د خلکو نه رالي او د کونډو رنډولې ورکوي. نو شته داسې خلک پکې الحمدلله. لہذا دا کردار ادا کول په ما او تا باندې دا حقوق دي. اختر دی او ته پوهېږې، اختر دی ته پوهېږې چې د دې په کور کې څه نشته سوله واله. زه په دې یو څو ورځې 2 میاشتې وړاندې دی الخدمت فاونډیشن چې کوم دا اغوش سنټر دی په دې ګل آباد کې، نو ما یې مقرره کړې وه ویل ته راشه د ماشومانو د هغوی په میاشت کې عالم بوزي تقریر ورته کوي. یاره زه چې لاړم تاسو یقین وکړئ که نه ما دا زړه مې ایسته وچاودو. ما د ماشومانو ته کتل که نه ما ته د خپل بچي تصویر په دې ماشوم په سترګو ښکارېدو. که په زړه سخت د دې اغوش سنټر وزټ وکړئ چېرته لاړ شئ تاسو او هغه ځای کې وګورئ که نه هغوی له ناشنا انتظامات هم کړي دي. نو داسې ژوند به د یو خان نواب بنی کوم چې هلته د الخدمت فاونډیشن والا په هغو سنټر کې ماشومانو له کوم نظام ورکړی دی. د هغوی د سکول پیسونه هغوی ادا کوي، د مدرسې پیسې هغوی ادا کوي، د هغوی خوراکونه د هغوی هغه کم چې ما مینې وکتله چې په کم ټیم هغوی خوراک دی وریجې دي او کم غوښه ده څه ورکوي والله دا خوراک ما ورته په اخترو کې هم نه کوو. د دې هر څه باوجود چې دومره زیات فیسیلیټیز یې ورله ورکړي دي که نه او ماشومان چې تا ته مخامخ کښېني په دې سترګو کې بیا تا ته هغه محرومي سته ښکاره کېږي. نو ما ورته وایي چې زه درته وجاړم که زه درته خبرې وکړم زه څه وکړم دته تاسو ته ماشومان ته مې ویلو چې وجاړم
او که خبر درته وکړم مال خو چل د خبرو نه راځي څنګه ته خبرې وکړم او په کوم الفاظو تاسو ته تسلی درکم په دې وجبانی کم خلک چې ډیر زیات سخت دل دي او د یتیمانانو د هغوی هغه احساس په زړه کې نشته دی یو ځل تاسو لاړ شئ هغه سنټر ته ورشئ نور یتیم خانې ډېرې زیاتې ما دې مثال وایو چې ما یو لیدلې ده لاړ شئ پته به راته بیا ولګي چې د یتیم څومره د په دې غریب کې څومره محرومي ده کله کله په دې یتیمانانو کې یاد ساتئ ګوره دومره قابلان هلکان پکې که نه دا ذهینان پتینان ډاکټر ته جوړېدی شي انجینیر ته جوړېدی شي ښه عالم ته جوړېدی شي پروفیسر ته جوړېدی شي پاکې د بزنس د هغه پکې ډېر ښکلي صلاحیتونه پکې موجود دي خو دا پیسه ورسره نشته دی نو بیا داسې وکړه هغه بچي باندې سبق ووایه ډېر مال دله درکړی دی زکات پیسې راواله په یتیم باندې کېږي که نه د زکات پیسې راواله په یتیم باندې سبق ووایه د زکات د پیسې راواله د یتیم ډاکټر کا انجینیر کا عالم ته جوړ کا استاذ ته جوړ کا د معاشرې بهتر پر ته جوړ کا د دې وجه دا د ګور یاد ساتئ ما وکتل که نه یقین وکئ زمونږ دا معاشره دې حد پورې نچلا سطحې ته تللې ده یتیم منگ تا بالکل کریمینل ښکاري جرایم پیشه ما ته احساس کی په دې سکولونو کې په دې مدرسو کې چې کله یتیم رانه وي کې مړه وي دا داسې دی وایي ګوره دا پلار چې د چا نه وي که نه مور چې نه دنه به سړیتوب ته مه وي نه کې بېانصافه دا ستا بچی نشي یتیم کېدی یو د دې غریب پلار مړ دی مور یې مړه ده او تا به د پاسه دا ګزارم د پاسه وکړو دې حد ته دا ماشومان چا رسولی دي د یتیمانان ولې بېټې نسوار شروع کړي دا ولې سګرټ شروع کړي دا ولې آیس کوي دا ولې چرس کوي دا ولې په نشو تماشو باندې ګرځي دا ځکه دا ماو ته دې مقام ته رسولی دي دغه ماشوم د دې یتیم خپې پیزار غواړي ته پیزار وله نالې دغه دا سرم ګرمه ټوپۍ په دې جمي کې غواړي ته وله ناخلې دغه دا لاسم دستانې غواړي ته وله نالې دغه دا وجودم صادر غواړي ته ورله نالې دغه وجودم دا مطالبه کوي چې ګرمې کپړې په جمي کې واغوندي ته وله نالې دغه وجودم دغه دا نفسم دا مطالبه کوي چې دام د سار د چاو سره غوړه روټۍ خوري ته وله نه ورکې دا غم ذهن کې دا چې دا لکان رواني په دې ټولو کې خوراکونه کوي چې زم چای پیر بوتللی په ما باندې چا مایې وخوړی ما باندې چا مټن او یا چېرته چکن میکن وخوړی او دا ورته نه ویلوي څه به کوي تاسو وایه څه به کوي غلا به نه کوي وراني به نه کوي ډاکې به نه کوي وراني کې به نه یا په یو کور کې یو کور دی یو کور او په هغې کې د یو زوی چې دی هغه په میډیکل کالج کې سبق وي دا بل په ګورنمنټ سکول کې سبق وي یا دا اختر چې دی یو لدی خپل زوی دی په 15,000 بوټان راوړي دی او دی بل لدی په 2,000 راوړل دا به څه وایي دا به ارمان چې زما پلار ژوندی وی ارمان چې زما د مور ژوندی وی دا احساس به وی که نه زه یم دا کم خلک چې د یتیم کفاله کوي د هغې نه زیات ما او تا ردې خبره ډېر مستحق و چې موږ دا احساس وکړو دې معاشره کې او دا ګران کار نه دی زه یم دا دې جومات ته کم از کم 400 کسان منزله راځئ که نه جمعې منزله په دې کلي کې یتیمان تاسو راغونډ کوئ ډېر زیات به شي 100 یتیمانان به نه وي په دې کې چې ډېر زیات شي ولې 100 یتیمان سره نشي ساتلی سو ما بل دې زبیر بھائی ته ویلو مل په دې ګیټ کې چې دا کم خلک سوال کې مل دا مه پرېږده په دې وجه نه زه سوالګر له پیسې نه ورکول غواړم دا شی ماته مناسب نه ښکاره کېږي چې دا د ځان دپاره سوالونه کوي او بیګام زه کله کله حیران شم بلپرس که دا دروغ وي خو الله ته به سپارو وایي بیګام خوراک نه دی کړی و ساري موږ چای نه دی څښلی و دومره ورځې موږ نار نهور یو حیران شي سړی چې بلپرس که په حقیقت کې دا وږي چېرته نو بیا دا خلک انتظام ولې وله نه کوي حکومت یې وله نه کوي نو موږ یې نشو کولی ورله یعنې په دې ګیټ کې چې دا کومه زنانه ناسته ده دا کوم ماشوم چې ناست دی ما ته څه ګرانه ده چې تپوس وکړم بچیا د کوم ځای که ځای نه خیراته لاړ شه پسې کور ته لاړ شه نو بلپرس که دا سوال کوي او د قصد یې کوي نو بې پویه کوه مور ته ول ووایه پلار ته ول ووایه دا بچی مه رالېږه بیا ګورې ما زه به یې څو څپېړې وله ورکړمه او بلپرس که حقیقت کې دا سړی د دې محتاجي بیا ولې په ګیټونو کې ناسې سوالونه کوي بیا په کار چې موږ د هغې لپاره انتظام وکړو که نه څه ګران کار دی دا احساس را بیدارول بنیادي طور باندې دی ته انسانیت ویلی کېږي ګورې دا انسانیت او کله چې دا انسانیت ختم شي که نه جوماتونه د مونځ نه ډک شي لمونځګار راځي د مونځ ګزار که نه مانځله خلک وایي مونځونه الحمدلله خلک مسلمانان دي او جوماتونه هم ډک شو او ګوره خلک روجې هم نیسي او خلک ګوره حجونه روان دی کله کله زه ګورم که نه یو طرف ته خدا کم بيدینه خلک دا کوي اسه اعتراض کوي نو هغه نه دی ټیکو چېرته عمرې له روانې دا په غریب باندې وخوره دا پیسې یا ته حج له روانې غریب لی ورکه یا جومات کې ته سیمټ لګې او دا له چا که بوجۍ وړوې سه دغه سوال خو غلط دی خو دا خبره خو ټیک ده که نه چې هر کال عمرې له روانې هر کال داسې خلک شته هر کال عمرې له ځي او په خپل ګاډي کې غریب سړی په ګاډي کې هم نه سوری نه بوځي ځان سره دا احساس ځان کې پیدا کول پکار دی لہذا یو دا احساسي محرومي چې د یتیم ده نو دا ګورئ به دا د عام مسلمانانو دا ډیوټي ده دا ذمہداري ده چې موږ د دې خیال وساتو یو دویم نمبر دا به د قرآن کریم په رڼا کې ویم مختصر غونې 9 منټه پاتې دي
چې کم خلکو د یتیم کفاله کې ترې دی مامای دی نیکې دی جو به هو سوګم چې دی یتیم بس څنګه دیل کو منګه یو خبره خدا یاد ساتل غواړي چې د یتیم کم مال دی د یتیم کم مال دی دا وته پلار نه پاتې شوی دی تر ته پاتې شوی دی ماما ته پاتې شوی دی ترور ته پاتې شوی دی نیا نیکه ته پاتې شوی دی تر زامنو ته پاتې شوی دی د یتیم د مال نه یو پیسه خوړل داغه د اجازت نه بغیر او چې بلوغ ته نه درسېدلی داغه نه به اجازت هم نه لري ځکه خو نه پوهېږي یو روپۍ د یتیم روپۍ ده پلار یې مړ دی یا مال یې پرېښی دی جیداد یې پرېښی دی او د هغې نه تره دی ماما دی نیکه دی نیا ده ورور خور څوک هم چې دي کله کله مشر ورور دی او کشر یتیم دی یو روپۍ او یو پیسه چې خوري که نه دا خېټې ته حرام وراچوي انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا کم خلق چې د یتیم مال خوري انما یأکلون فی بطونهم نارا دی خپلو خېټو ته اور وراچوي اور د اور وراچوي څه مطلب اور دی یعنی دا خېټه به الله په اور باندې سیزي وسیصلون سعیرا او جهنم ته به ننوځي خطرناک اور ته به ننوځي لہذا په دې خبره خو موږ الحمدلله پوه یو او زمونږ په دې معاشره کې داسې خلک نه به وي چې د یتیم مال به داسې خوري خو بې احتیاطي به کې صرف کوي بې احتیاطي به صرف کوي نو هغه ته دا احساس ورکول دي دویم نمبر دا ده چې مال خو الحمدلله په دې معاشره کې به داسې څوک نه چې مال به خوري خو چې کله د یتیم کپاله کوي نو په کومه طریقه باندې به کوي حدیث پکې صرف ویما ثواب یې څومره زیات دی اگر چې دا امتحان به موږ نه غواړو چې موږ الله زما په کور کې یتیم پیدا کړه دا به سوال به نه کوو ګران کار دی خو د چا په کور کې یتیمانان دي ورېرونه یتیمانان دي ورېرې یتیمانان دي او دا د هغې تربیت کوي ثواب یې څومره دی رسول الله مبارک فرمایي انا وکافل الیتیم فی الجنة کهاتین نبی علیہ السلام اشار باصبعه السباب والوسطى نبی علیہ السلام دا ګوتې داسې کړې وایي انا وکافل الیتیم فی الجنة کهاتین وایي زه او د یتیم کفاله کوونکې تره ماما نیکو وغیره جنت کې به داسې زما سره غبرګ اوسېږي داسې غبرګ به زما سره اوسېږي نږدې به یې ما ته ولې ځکه د خپل بچي نوړې راغستې یتیم لی ورکړې وه د خپل بچي مینه راغستې یتیم لی ورکړې وه خپله خوشحالي یتیم له ورکړې وه خپل خوراک د یتیم سره شیره کړی دی نو نبي علیه صلات وسلام فرمایي زما څه به جنت کې دقه شاني کهاتین داسې یې وایي دقسې نږدې په دې ګوتو کې فرق شته نه صرف دومره ده د یوه ګوته غټه ده دا بله ورکوټې ده نو مرتبې پیغمبر ته نه رسي مطلب یې دا دی پیغمبر مرتبه اوچته ده مرتبې ته نه رسي خو ګاونډ به نصیب شي نو چې ګاونډ د پیغمبر نصیب شي نور موږ څه غواړو الله دې موږ ټول د پیغمبر په ګاونډ کې راولي دا څومره غټه خوش قسمتي ده چې انسان د پیغمبر په ګاونډ کې چېرته راغی نو دا آسان کار دی بس په کور کې د یتیم دی که په کور کې یتیم نه امتحان مه غواړه په ګاونډ کې به د یتیمي چې کله ځان له سره راوړي نو هلته مو سره لږ ولګې خیر دی دا شو ثواب یې دومره دی دویمه دا ده چې د چا په کور کې یتیم دی عملا نو ظاهره خبره ده یو خدا یتیم دی چې پلار یې هېڅ شی نه دی پرېښودلی هېڅ شی نشته به دقه شان یتیم دی چې د پلار نه جیداد شته نه مال دولت شته هېڅ شی نشته دی او دا تره دا ماما پې خپلې لګوي دا خو بیا نور الله نور دی ګورئ دا خو ډېر عظیم خلک دی چې د پلاره هېڅ شی نشته او دا تره دا ماما پې خپلې پیسې لګوي دا خو ډېر عظیم سړی دی دته خو سلام پکار دی دویم صورت دا دی چې کله کله د یتیم پلار هم سمال پرېښودلی دی یا جیداد پرېښودلی دی پراپرټي یې پرېښودلې ده دوکان یې پرېښودلی دی مال دولت یې پرېښودلی دی نو دغه یتیمان به په کور کې څنګه ساتو نو دوه طریقې دي دوه طریقې دا دي یو طریقه په صورت النساء کې ده او دویمه طریقه په صورت البقره کې زه دواړه وایم صورت النساء کې حکم دا دی الله تعالی فرمایي د یتیمانو مبارک وي وآتوا الیتام اموالهم یتیم له خپل مال ورکړه په ټیم باندې چې کله بلوغ ته ورسېدو او که بلوغ ته نه ده رسېدلی نو بیا په یتیم باندې په خپله خرچه کوه اوس په خپله چې خرچه کوې ورسره نو څنګه به پې کوې الله تعالی فرمایي وی ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم یو کار داسې کوئ چې د هغوی مال د خپل مال سره یو ځای مه خورئ یتیم لم راوړې ځان لم راوړې هغه لم وریجې دې راوړلې ځان لم دې راوړې دي هغه لم دې غوښه راوړله ځان لم دې راوړې ده یو حکم دا دی چې د هغوی مال د خپل مال سمه میلاوه مطلب هغه له ځان له پخلی کوه ځان له پخلی کوه هغه له ځان له ترکاري پخوه ځان له پخوه هغه له ځان له روټۍ پخوه ځان له پخوه ځکه انه کان حوبا کبیره که داسې یو ځای خوراک یې غټه ګناه ده دا خو ډېر ګران کار دی په یو کور کې به څنګه دوه نغري بلي په یو کور کې به دوه تندوره څنګه لګي دی دا خو ګران کار دی
دا حکم د هغه چا د پاره دی چې هغه کې صبر نشته. په دې خبر ځان پوهول غواړي. دا حکم دغه چا د پاره دی چې د کې صبر نشته، په د کې انصاف نشته، په د کې عدل نشته. که یو ځای خوراکي کېدی شي د یتیم یو پیاله لګي او د نه پیاړې لګي، خدا به کېدی شي دغه سره نیم کې چې نیم به ته راوړې نیم به زه راوړم. نو که دا اوس یو ځای خوراکي کېدی شي دغه مال وخوري، دته یو ځای اوس خوراک مه کوه، تا کې صبر نشته. نو هغه ځان له پخوه او ځان له پخوه. خو بالفرض که یو سړی انصاف کولی شي، یو سړی عدل نه کار اخیستی شي، د یتیم مال نه خوري، دغه دپاره تعلیمات په سورة البقره کې دي. کم دي دا دي؟ سورة البقره آیت نمبر 220 تک او آیت نمبر 220 سوئی دسی وئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اے پیغمبرہ تپوس کے استانا دی یتیمانانو په باره کې قل ورتو آیا اصلاح لهم خیر داغوی د پاره د اصلاح کار کولو کډیر ثواب دی. اصلاح کار کوا. خو بیا سوئی وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ که یو ځای ورسره خوراک کوئ نو ستاسو ورونه دي. څه مطلب دی؟ بالفرض که ته دته ورور وې دته وراره وې او د ورور څه څوک زیاتی نه کوي، بیا د وراره څه نه کوي، نو بالکل یو ځای ورسره خوراک بیا کولی شئ تاسو. نو که سړی کې عدل او انصاف شته، زیاتی نه کوي، بالکل دی بیا داسې وکړي د هغه وړو او خپل وړو، د هغه غوښه او خپله غوښه، د هغه ترکاري خپله د یو ځای کې پخی دی په یو خاص تناسب باندې، په یو خاص ریشو باندې. او بیا والله فرمایي والله یعلم المفسد من المصلح. الله تعالی هغه سړی هم پیژني چې دا مصلح دی او هغه سړی هم پیژني چې دا فسادي دی. فسادي هم پیژني، اصلاح هم پیژني. کم سړی اصلاح کوي او کم سړی فساد کوي. الله په دې پوهېږي. د یتیم سره په کفاله کې دوه قسمه حکمونه رالل. په دې یو دا ده بالفرض که د یتیم مال خورې او ستانه زیاتې کېږي، بیا له پخلی ځان له کوه، او که ته زیاتې نه کړې نو ځای خوراک ورسره بیا کولی شي. دا حکم دی. او بیا الله تعالی فرمایي ګوره بل کار دا دی ولا وآتوا الیتام اموالهم. که د یتیم مال پاتې دی ورور نه پاتې دی ځان له مخوره ګوره. اسې نو د یتیم په مال په خپلو بچو تعلیم وکړي، اسې نو د یتیم په مال ځان له دکان کولاو کړي، اسې نو د یتیم په مال ځان له ګاډۍ والی، اسې نو د یتیم په مال ځان له پراپرټي شروع کړي، ځان له بزنس شروع کړي. او ته ډېر خلک ماته داسې معلوم دی هغوی داسې کار کوي، د چا پلار د ډېر مال دولت یې پاتې شوی دی، وایي دا یتیم دی دا چې غټېږي دا مال به ځان له انویسټ کموئ، ځان له به انویسټ کوئ. دا 50 لک روپۍ دی 100 لک روپۍ دی ځان له به ولګومه او 12 کاله پس به دا غټ شی اور به کموله. نو 12 کاله پې ځان له پیسې ګټي. نو دا چې تا له پیسې ګټي یتیم له نه ګټي. ته د یتیم وکیل شو هغه له پیسې وګټه. طریقه دا ده آتوا الیتام اموالهم، دا معنا ده. او بل څه وایي ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. دا ډېره عجیبه خبره ده. ګورئ دا د دې معاشرې تصویران زه تاسو ته ښیم. ښه دا سبق نه دی یوازې، د دې معاشرې تصویران دي. من کوو داسې عملا ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. خپل بیکاره دغه په ښه باندې مه بدلوئ. وایي خپل بیکاره مال دغه په ښه مه بدلوه. څنګه؟ زه کله کله په داسې دا تقسیم میراث چې کله کېږي داسې 2-3 مجلسونه له تللی ما چې زما په حضور کې د میراث تقسیم کېږي، پټۍ تقسیمیږي. نو هغه پټۍ څنګه تقسیمیږي؟ یتیم سره خلک دا زیاتې کوي. یتیم سره وایي دله دا شړه ورکړه دا باده به زه والمه، دا شولګر به زه والم او للمه به دا ولي. ته ولې شولګر علي هغه لی ورکړه ته ځان له للمه واله که نه؟ یا دا کم سوره پټۍ دی او دا ښه پټۍ دی زرخیز دا ځان له والمه، او په دې کم کې چې کمرې پرتې دي په دې کم کې چې کچره پته دا به یتیم له ورکم. نه لا تتبدلوا الخبیث بالطیب. داسې مه کوه. یو شان تقسیم کا، هغه پټۍ ځان له تقسیم کا، دا ځان له تقسیم کا، دا ځان له تقسیم کا. یا یو دکان فرنټ ته دی بل بیک ته دی، ته دا فرنټ به تې زه والم دا بیک به بل له ورکم. نه جنا یا پې خسڼې واچوئ یا د ښاغه له ورکو بېکاره ځان له واله که نه. داسې کار وکړه. لا تتبدلوا الخبیث بالطیب دا معنا ده. انه کان حوبا کبیره، غټه ګناه ده. او په دې وجه باندې بیا په دې لاندې آیت کې الله تعالی فرمایي چې ان خفتم الله تقسطوا فی الیتامى. دې آیت تاسو ګورئ که نه؟ دې آیت ته الله رب العالمین فرمایي چې وان خفتم الله تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. دې څه معنا ده؟ په دې کې دا وایي چې د یتیمانو جنکو سره نکاح مه کوئ که تاسو د هغې خیال نشئ ساتلی. وایي 2 ودونه وکئ، 3 وکئ، 4 ودونه وکئ، 4. خو که د یتیمې جنۍ خیال نشئ ساتلی نو ګورئ نکاح ورسره مه کوه. نور څه وایي تاسو؟ حالانکه دلته علما یو خبره کوي چې موږ مخکې تعریف وکړو چې کله انسان بلوغ ته ورسېږي نو هغه یتیم نه دی. بیا په دې خبره خو تاسو پوه شوئ که نه چې انسان کله بلوغ ته ورسېږي دا یتیم نه دی. نو دلته څنګه عجیب خبره کوي چې وان خفتم الله تقسطوا فی الیتامى، چې که تاسو د یتیمانانو جنکو سره واده وکړئ انصاف هم نشو کولی نو ګوره بیا بل واده وکئ. نو چې کله دا جنۍ بلوغ ته ورسېده دا خو بیا یتیمه نه ده که نه؟
دا خو یتیم نه شول. بیا د آیت څه مطلب دی؟ دې مطلب دا دی چې دا جنکۍ نه دي که دا بالفرض بلوغ ته ورسېږي نو بیا مته ځان یتیم ښکاره کېږي. تاسو به خیالي هلک چې کله بلوغ ته ورسېږي بیا ځان ته یتیم نه وایي. خو دا جنۍ غریبه چې دا که د دې بچي هم وي که نه خو چې پلار یې مړي ځان ته بیا هم یتیمه وایي. نو جنکو سره ډېر احتیاط وکړئ. بیا ګورئ جنکو سره ډېر احتیاط وکړئ. که دا ستا ښځه ولې نه ده او ستا دا خواښې مړه ده اسخر دې مړ دی د دې ښځې ډېر احساسي محرومي ده دې سره ډېر زیاته ګزاره وکړئ تاسو. لہذا د قرآن او د حدیث د تعلیم نه دا معلومیږي چې د یتیم په هر حال کې خیال ساتل پکار دي. خو که دا جنۍ ده نو ډېر خیال بیا وساته. او دا یتیمانان جنکۍ غریبانان یې ګوره څه ویلی نه شي. یریږي غریبانان یې پوهېږي که څه هم تره راته قارېږي نیکه راته قارېږي ورور راته قارېږي او څه نه شي ویلی هغه یې په زړه تېروي. ما یو وخت کې یا به زیاتی شوی یا به نه شوی خو ما ته یو کس یو میسج وکړو ویروله ما هغه ته اگر چې ما زیاتی نه وکړی خو هغه ته ښکارېدی مولانا زما څه زیاتی که ما ته وایي داسې مه کوه چې په تهجد کې راپاڅېږم او الله ته ستا فریاد وکړم چې تهجد کې راپاسم زه تا ته څه نه شم ویلی که نه او په تهجد کې راپاڅېږم او اودس مې کړی دی په دې مسله باندې ناسته یم او په دې ټیم کې په دې خلوت کې الله ته ستا نوم وویم په دې ځای ناست یم او ستا نوم الله ته وویم داسې غونې راباندې زیږ زیږ شو. حقیقت خبره دا ده که نه بالفرض که موږ د یتیم سره زیاتی کوو یتیمې جنۍ سره کوو یتیم هلک سره کوو او دا د شپې چېرته راپاڅېږي په دې یخ اوبو باندې د سلې په دې میاشت کې اودس کړی دی او په دې مسله باندې ولاړه ده یا په دې مسله باندې ولاړ دی او په دې ټیم کې الله ته وایي چې الله زما دا تره زما دا نیکه زما دا ماما زما د ګاونډي زما سره دا زیاتی کې الله تا ته مې حواله کړو. نو څه وایې تاسو بیا؟ هغه یعقوب خبر ختمومه عبدالله یعقوب علیه السلام چې کله یوسف علیه السلام تلی و هغه ورونو خو کوی ته اچولی و بیا هغه الله تعالی بادشاه کو او بوتلی و مصر ته. بیا هغه یوسف علیه السلام چې کله بادشاه شو فلسطین کې په شام کې قحط راغی بیا به دا بچي به تلله او د فلسطین نه به بیرته هغه مواد به راوړل. یو ځل لاړ ځان یې ورته ونه ښودو په دویم ځل لاړو ځان یې ورته ونه ښودو په درېیم ځل لاړو ځان یې ورته ونه ښودو په څلورم ځل یې ورته ځان وښودو. خو په دې دویم ځل باندې چې کله تلل په دویم ځل باندې نو بنیامین یې مو سره بوتلی و. د یوسف علیه السلام خپل د مور او د پلار بچی خپل او د هغوی مېرنی بچو دا یې مو سره بوتلی و. هغه چې لاړو نو الله رب العالمین یوسف علیه السلام ته یو چل ښودلی ویل دا بچی به ځان سپادي کوي او طریقې ورته وښودلی ویل دا خپل لوښی به په دې کې ور واچوي وکذلک کدنا لیوسف قرآن کې راغلی چل ورته موږ ښودلی و. بهر تقدیر هغه ټوله قصه نه کوم ما خو یوسف علیه السلام په طریقه باندې هغه خپل لوښی د هغه په هغه پیټې کې کېښودو او په دې طریقه باندې پاتې کو. خو چل ویې ورته نه وی چې ګوره دا زما ورور دی او په دې کې ورونه بیرته رال مصر ته چې رالل کله د فلسطین ته کله رالل د مصر نه نو یعقوب علیه السلام ته ویل چې هغه ان ابنک سرق زوی دې غلا کړی ده. یتیم ځای ورته یاد کو که نه خلک په یتیم باندې وایي کاڼه زه د یتیم په سر لګي ویل زوی دې غلا کړی زوی غلا نه و کړی په غلا کې ګیر شوی. یعقوب علیه السلام وایي چې زما غل بچی د کوم ځای نه راغی زه څنګه غل بچی زما پیدا کېدی شي زه پیغمبر یم بچی به هله غل جوړېږي چې ما ورته غلا چل ښودلی دی. انی لم الد سارقا ما خو د غل بچی نه دی راوړی. په دې وجه باندې بچو ته ویلي سکارو کې اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه دا ځل لاړ شئ یوسف علیه السلام هم وګورئ او ورور یې هم ګورئ او ویل داسې کار وکړئ یو خط یې ولیکو یو خط ویل دا خط به ویسئ دا به یوسف علیه هغه باچا له به یې ورکړي چا چې ستاسو ورور نیولی د غلا په کیس کې باچا له به یې ورکړي یو ورکوټی خط یې ولیکو یعقوب علیه السلام خپل زوی له ورکو ویل دا ځل لاړ شي درېیم ځل باندې دې باچا له به دا خط ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم لاندې ورته خط لیکلی و انی اول ورته لیکلي چې زه څوک یم وایي زه یعقوب یم د اسحاق زوی او اسحاق د ابراهیم علیه السلام زوی زه عام سړی نه یم ویل داسې خاندان سره تعلق ساتوم چې ابتل الله جدي بنمرود و ناره زما نیکه الله د نمرود د هغه په اور باندې ازمیلی او زه ګورې عام سړی نه یم زمونږ د نیکونو داستان تاریخ پروت دی ګورې من قربانۍ والا خلک یو زما نیکه اور ته وردنګلی و زه به څنګه غلا کوم بیا ورته یې ګورې انی لم اسرق ما ګوره چې د غلا نه ده کړی ولم الد سارقا نه مې غل بچی راوړی زما بچي غلا نه ده کړی ما ته بچی معلوم دی بیا ورته څه وایي وایي بچی مې راپرېږده زه پوهېږم په بل څه کې دې نیولی دی ورته وایي ګوره یاد ساته یوسف علیه السلام له خط ویوړو دی بسم الله وکتل د یعقوب علیه السلام خط دی د پلاني زوی د پلاني نوسی غل نه یم غل بچی مې نشته بیا ورته وایي که زما بچی دې راپرې نه ښودو دعوت علیکم دعوة تدرک القرن السابع من ولدکم داسې خیرې به درته وکړم چې اومې پیړۍ ته به دا خیرې ورسېږي ګورې دعوت علیکم دعوة تدرک القرن السابع من ولدکم داسې خیرې به درته وکړم چې اومې پیړۍ ته به دې ورسېږي ګورې په دې ځای کې ګورې علماو دا مسله لیکلې ده چې کله څوک د زړه نه چاته خیرې وکړي نو ګورې اومې پیړۍ ته 200 کاله به دې خاندان کې دا خیرې چلېږي ګورې 700 کال پورې ټیک ده ته به د یتیم سره زیاتی وکړې
خو سبا د بچو نه دی وزي د نوسو نه دی وزي د کړوسو نه دی وزي د کودو د پردو نه ولې دا وزي بیا 200 کاله دا ګورې وي نبی علیہ السلام فرمایي الله چې انی لانصر المظلوم ولو بعد حين وای زه د مظلوم سره مدد کوم ولو بعد حين وای هین سل کاله ته وای سو زر کاله ته وای زر کاله پس هم د مظلوم تعاون وکوما وای یوسف علیه السلام چې دا خطو کو د لاس ته وغورځي ولي ور پیدل لاس خط یو غورځېدو ورته وای تاسو یوسف پیژنئ فورا خپل تعارف وکړه زه ګوره یوسف یم ښه او ته انت یوسف انا یوسف وهذا اخي فورا ځان ته وښودو اسنه پلار ته خیرې چرته وکي پویدو په دې خبره باندې چې دا زما پلار غریب خو ما پسې جوړل دی اوس که په دې پسې جوړل وچوي او خیرې راته وکي والله سه ور پیدل او خط یو غورځېدو فورا هغه سره خپل تعارف وکړو وی هل علمتم ما فعلتم بيوسف الا كانوا تاسو پته شته د یوسف سره څه کړی دی ویل ته یوسف څه پیژنې پوښول وی انت یوسف وی ته یوسف وی او زه یوسف مدامي ورو د بهر تقدیر خبر یو درې او اجي خو پابندي لګولې ولټه مناړې مانځه ته خو منټ زیات وختل بهر تقدیر خبر ماته زورخ کارېدله الله رب العالمین دې منګل د عمل توفیق راکړي او الله دې دا کم محرومیان شې دي ایمانانو دې الله دې دا زمنګ د لاس اوچتي کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین قریګ نه کنه